چې کله د نبی علیہ السلام ولادت وشو ابو لهب ته پته ولګېده خوشحالي منو کړه او خپل یو وینځه وه سویبه هغې ته د دې ګوتې په اشارې سره وویل چې ته آزاد یې د نبی علیہ السلام د پیدایش خوشحالي وکړه منو یې کړه او قرآن کریم څه وایي د ابو لهب متعلق تبت یدا ابي لهب وتب مات شي دواړه لاسونه د ابو لهب جشن یې منو کړو قرآن کریم دته بهترونه ویل د جهنم فیصله وکړه صحابو جشن منو نکړو مشن یې اپناو کو د نبی علیہ السلام نو قرآن کریم څه ویل رضی الله عنهم ورضوا عنه زه د دوی نه راضي یم او دوی زما نه راضي دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت جشن مناول دا یو عارضی او زیاتی شی دی خو د نبی علیہ السلام مشن اپناول دا د زندګۍ مقصد دی چې صحابه اپناو کړو نو مونږ هم عزم وکړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جشن مناولو په ځای باندې د نبی علیہ السلام مشن اپناو د نبی علیہ السلام طور طریقه اپناو کو سنت طریقه اپناو کو هغه زمونږ دپاره ډېرو ژړل د مینا او د عرفات په میدان کې زمونږ دپاره شپږ ګنټې دعاګانې کړې دي مونږ د هغه په پیدایش باندې یو څو ورځې خوشحالي وکړو بیا غونډ عمر د هغه د سنتو جنازه وباسو دې ته عاشق رسول وایي بھئی عزم وکړو عزم دا یو وخت یو موقع ده چې څو پورې سا شته په وجود کې نو موقع ده چې بھئی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر سنت په اپناو اور ټول زندگی به اپناوم خاص مواقع نه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو سنت جنازه زما د کور نه ونځي زما چهره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چهره سره مشابه شي زما لباس د نبی علیہ السلام د لباس سره مشابه شي زما زندگی زما غم زما خوشحالی دا ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی پشان شي دا حقیقت کې عاشق رسول دی زم اعظم کوم ان شاء الله چې په خپل زندگی کې با در مرګ پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت اپناوم تاسو نه ان شاء الله